یو ډاکټر صاحب د اسلام آباد کې هغه وی زه هر کال شپږ میاشتې پس یو لیټر عربي ملکونو کې چې کوم سرکاري غټ غټ هسپتالونه دي هغو ته زه یو درخواست لیږم که ما هلته منظوري وشي وایي لس یولس کاله وشو په کال کې دوه درې ځله زه لیټر لیږم خو واپس کېږي او چې هلته د یو برطانوي ډاکټر یا د هندو ډاکټر چې لیټر لاړ شي منظوري کی مسلمان سره محبت نه کوي او لګیا د کافرانو سره محبت کوي نو دا ټول ساده توب ده چې ځان ته مسلمان وایي کافر سره دومره مینه کول دا د قرآن نه خلاف ده د دې نتیجې بیا ډېرې خرابې راوځي اوس به وقتي طور خوشحاله وي او نتایج ډېر منفي راوځي نتائج ډېر خطرناک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين متذکرہ آیت کریمہ کی یوزل بیا اللہ کریم جل شانہ مومنان تخصوصی خطاب کی کہ او مومنانو یہودیانو او عیسایانو سره دوستانه تعلقات مساتئ او فرمائی چې دا کافران په خپل منځ کې بعضې د بعضې نورو سره دوستانه او تعلق ساتي لیکن کافرانو سره مخلصانه تعلق نه جوړي تعلق مع الکفار د کافرانو سره تعلق ساتل علما فرمایي چې دو قسمه تعلقات د کافرانو سره جایز دي او یو قسم تعلق دا ناروا او ناجائز ده یو قسم تعلق چې هغه جایز ده چې کافرانو سره صرف ظاهری تعلقات ساتي ملاقات ور سره وکي او په خوش اخلاقی انداز کې ور سره ملاو شي راشه درشه ور سره کې ته د هغه خې بد تورزي او هغه د تا خې او بد ترازي هغه د تا اجره کې ناسته پاسته کوي او ته د هغه اجره تورزي یو بل سره رفت و آمد وي او ملاقات ور سره کیږي او ناسته ور سره کیږي او خبره اترې ور سره کیږي دغه ظاهری او ملاقاتی تعلق د کافرانو سره جایز ده دیتا مدارات وای مدارات دا د کافرانو سره جایز ده علما فرمایي کچره د یو مسلمان د کافر سره سمفادات وی سګټي ور سره تړلی وی د هغه ګټو په بنیاد باندې دی ور سره ظاهری تعلق ساتي ملاقات ور سره کوي ټیکله ور سره خوري ناسته پاسته ور سره کوي سم مفادات ور سره دي لکه تجارتی لین دین ور سره ده کته ور سره ظاهری تعلق اون ساتي نو خو تجارت دې بندي تا ته نقصان ملاويږي نو د دې تجارتی د ګټه د پاره تور سره ظاهری تعلق ساتي جایز ده او کله سړی کافرانو سره تعلق ساتي په دې تم باندې چې زما په تعلق باندې شاید چې هغه مسلمان شي او ایمان ورته حاصل شي کله واردا دوستانه تعلقات یو بل باندې اثر وکي نو د تا د مرګریتیا په خاطر هغه ایمان قبول کی نو په دې نیت چې ور سره څومره ژوره دوستی کوي دا جایز ده چې دا تم دی وی
چې شاید اسلام راوړي. او دریم نمبر کله سړی د کافرانو سره تعلق ساتي دې دپاره چې د هغه د شر نه په امان باندې شي، یاره شر یې راونه رسي. بین الاقوامی سطح باندې دور حاضر کې د امریکې سره عام ملکونه تعلق ساتي، زمونږ اسلامی ملکونه مو سره تعلق ساتي په دې نیت باندې چې بدماش قوم ده، عالمی بدماشان دي چې تعلق ور سره ونه ساتي ضرر درته رسي. لہذا د شر او د ضرر د دفع د پاره ظاهری تعلق ور سره ساته، سفارتی تعلق، تجارتی تعلق دا جائز دی. د درې واړو قسمه تعلقات ته علما مدارات وایي. مدارات د کافرانو سره جائز دی، ظاهری تعلق. یو دویم قسم تعلق چې کافرانو سره جائز ده، د کافرانو سره همدردی کول. بین الاقوامی سطح باندې یو کافر ملک باندې زلزله راغله، طوفان پې راغی، یو بله هنګامه راغله، نو هلته بیا د دنیا ملکونه امداد وروړي. نو یو اسلامی ملک هم د کفري ملک ته امدادي سامان وروړ، څه فنډونه یې ورکړل، دوایانې یې ورکړې، کپړې یې ورکړې، همدردي ورسره وکړي، دا هم جایز ده. دې ته مواسات وایي. هغه یې مونږ سره کوي او مونږ یې هغوی سره کوي. مونږ باندې تکلیف راشي، خدای مکه څه هنګامه راشي، نو بیا د کفري ملکونو نه جهازونه را رواني سمندري او فضایي، هغوی مونږ سره دنیا امدادونه کوي. او چې کله هغوی باندې څه هنګامه راشي زمونږ اسلامي ملکونو سره امداد کوي. مواسات بین الاقوامی سطح باندې د کافرانو سره جایز ده. یو قسم تعلق چې هغې باندې اسلام پابندۍ لګوي چې کافر سره به دا تعلق نه ساتي، هغه تعلق دا ده چې د زړه مینه او د زړه محبت ورسره ملګری کړي، د خپل زړه راز ورته ورکړي او د خپل کور او د خپل ملک اندرونی رازونه ورته ورکړي. نو دا د مینې او د محبت نه کېږي. د سړي چې د مینې او د محبت مرګرتیا د چا سره وي، نو خو د خپل کور حتی د خپل ښځې حالات هم ورته وایي، د خپل زړه چې کم خاص خاص سوچونه او فکرونه او منصوبې دي هغه هم ورسره شریکوي. ورته وایي ملګری قسم ده په دې یو الله خبر ده او یا پې زه خبر یم، خو ته مې ډېر ښه ملګری، نو تا سره دا خبرې شریکوم. دې ته رازداره دوستي وایي، قلبي دوستي ورته وایي، جګري دوستي ورته وایي. د زړه مینه او محبت به ورسره نه کوي. اگر چې دا مسلمان صرف نام نهاد مسلمان ده، خو چې نامه د مسلم پې پرته وي، قرآن او حدیث وایي چې کافر در سره ملګرتیا نه کوي. ته به ډېر اخلاص ورسره کوي، په اخلاص به ورسره منډې وترړې وایې، د زړه ټول رازونه به ورکې. خو الله جل شانو چې مونږ یې پیدا کړي وو، هغه وایي چې کافران خپل منځ کې یو بل سره مینه محبت کوي، خو تا سره یې نه کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الکفر ملت واحده، دا کفار ټول یو ملت دي، د اسلام په خلاف، د مسلمان په خلاف کافران ټول یو دي. د زړه رازداره دوستی او مینه او محبت د زړه ورسره دې ته موالات وایي. موالات الله تعالی د دې نه منع کوي. دې آیت کې په سوره آل عمران کې تیر شو، داسې نور ځای به وروسته راځي. الله تعالی د کافرانو سره داسې تعلق منع کوي چې د زړه مینه محبت ورسره وي. یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى، ما جوړوي د يهوديانو د عیسایانو نه اولیاء دوستان. يهوديانو عیسایانو نه دوستان ما جوړوي، د زړه مینا محبت ورسره مکوي. بعضهم اولیاء بعض، بعضی کافران دوی دوستان دی بعض نور دی. الله وی خپل منځ کې دوی یو دي.
اوس د یهودیانو د عیسایانو سره نه لګیږي. هغه د موسی علیه السلام زمانې نه واخله نن تاریخ پورې یهودیان د عیسایانو دشمنان دي او عیسایان د یهودیانو دشمنان دي. خو چې د اسلام په خلاف خبره راشي بیا دوی یهودیت او عیسایت د دې فرق نه کوي، بیا دواړه سره یو دي. الله وایي تاسو ته یو دي، بیا بازې د بازو ملګري دي. اوس چې کله د فلسطین مسله راوچته شي د مسلمانانو د اسلام او د فلسطینیانو په خلاف، نو بیا دا ټول عیسائی ملکونه د اسرائیل او نصرت او امداد کوي. حالانکه اسرائیل یهودیان دي، امریکانیان، فرانسیان، برطانویان، جرمنیان دا ټول عیسایان دي، او بیا عیسایان د مسلمانانو په خلاف د اسرائیل او مرګرتیا کوي. الله وی تاسو ته یو دي او تاسو سره د زړه دوستی مکوئ. ومن يتولهم منكم ومن يتولهم او آغا سوک چی دوستی کوي منکم د تاسو نه د کافرانو سره، فإنه یقینا دغه مسلمان منهم د دین بشمار وی. الله وی کده زړه یارانی ور سره کوي نو بیا به ته د هغې په جماعت کې شمار یې. اسې برای نام مسلمان خو به یې، ولیکن نور به ټول د هغې په جماعت کې شمار یې. بعضې اهل عربو ظالمانو ور سره نکاحونه کړي، یهودیانو سره، عیسایانو سره، مشرکانو سره خپل خور او لوري ورکړې ده، او د هغې خور او لوري د خپل عربي النسل کورونو ته راوستلي دي، او دومره مینه ور سره کوي چې د خپلو بچو او د خپلو لوڼو دپاره په سکول کې استادان یهودیان او عیسایان مقرر کړي، مسلمان نه مقرروي. یو ډاکټر صاحب د اسلام آباد کې هغه وی زه هر کال 6 میاشتې پس یو لیټر عربي ملکونو کې چې کوم سرکاري غټ غټ هسپتالونه دي هغو ته زه یو درخواست لیږم که ما هلته منظوري وشي. وایي 11 کاله وشو، په کال کې 2-3 ځله زه لیټر لیږم خو واپس کی. او چې هلته د یو برطانوي ډاکټر یا د هندو ډاکټر چې لیټر لاړ شي منظوري کی، مسلمان سره محبت نه کوي او لګیا ده د کافرانو سره محبت کوي. نو دا ټول ساده توب ده چې ځان ته مسلمان وایي، کافر سره دومره مینه کول دا د قرآن نه خلاف ده. د دې نتیجې بیا ډېرې خرابې راوځي. اوس به وقتي طور خوشحاله وي او نتایج ډېر منفي راوځي، نتایج ډېر خطرناک راوځي. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یهدی القوم الظالمین توفیق دے ہدایت نور کئی قوم ظالمانو تا. فتر الذین تبگور ہاغ کسان فی قلوبہم چی پزڑن دیاغوی کے مرضن بیماری دے نفاق دا، چاہ زڑکی منافقت وی اللہ تعالیٰ وی زڑکی بیماری دا. یسارعون فیہم دوی دیر تلوار اور دیر بڑکئی پا دوستان تعلقات دے کافرانو کی. ویقولون اوائی دغ منافق مسلمانان نخشا منگ یریگو ان تصیبنا چرا وبرسیگی منگتا دائرتن یعنی حادثت فقر و جوع. اللہ وی بعضی کمزوری مسلمانان دی کافرانو سره ډیره په بیړه باندې ډیره په جلتۍ سره محبت ور سره کوي، تعلق ور سره ساتي. او کته ورته وایي دا ولي، نو بیا دلیل وایي نخشا مونږ یریږو ان تصیبنا دائره، چې مونږ ته به حادثه د لوږې راورسېږي. چې کافرانو سره تعلق ونه ساتو نو بیا به خرڅ شئ، بیا خو به د لوږې نه خراب شو، تجارت به بند شي، سفارت به بند شي، بیا به څه کوو؟ نو دا دومره د کمزوري ایمان خبرئ چې د کافر په تعلق کې سړی خپل عزت لټوي او خپل رزق لټوي، نو معنا دا چې د ایمان په زیرو کې وي. عزت خو د الله سره
او رزق او روزی دا خو د الله دغه خزانه خو الله سره دی، الله سره تعلق برابر کا چې الله سره د کانټي کا او تعلق برابر وي ټول دنیا د تا سره یارانی او ملګرتیا نه کوي، خدای به تا ان شاء الله نه خرابوي، خدای به سپورټ کوي، خدای به امداد کوي. نو ډېر اسلامي ملکونه دي نه ویریږي وای مونږ تعلق سره ځکه ساتو چې بیا به باندې اقتصادي پابندۍ ولګي، او که اقتصادي پابندۍ ولګولې نو بیا به سخرو سبکو، نو دا د کمزوري ایمان خبره. فعسى الله ممکن د چې الله تعالی ان یاتیا بالفتح چرات للوکی په کامیابی باندې، الله وی مونږ په فتح او کامیابی درکو، او امر من عنده او امر نیاب عذاب راولو من عنده لجانب خپلنا په دې کافرانو باندې، فیصبحون ضیب اگرزیگی علی ما اسروا فی انفسهم پا آغا یارانی او پا آغا دوستانی چه دوی پٹی ساتلیوی فی انفسهم پزرن اخبلو کی نادمین اخپیمانا. لاوی دا کمزوری مومنان چه دی کافرانو سر تعلق ساتی پا دی ویر بانی چه پابندی بربانی ولگئی، نو اللہ وی که مسلمانانو تم فتح ورکڑا دا کافران میں ذلیل کړو یا میں پا کافرانو عذاب راوست، نو تکلیف وقت خو بیا د منافق پتہ لگیږي، نو بیا دغه منافق الله تعالی وې ډېر خپېمانه چې دماغه دوستی خو شنډه شوه فایده یې ورنکړه. ویقول الذین اوائب آغا کسان آمنو چه مومنان دی، اهؤلاء الذین آیدا هاغ کسان دی اقسموا بالله چه قسمنا بیکول پا اللہ تعالی باندے جہد ایمانهم دیر زوردار قسمنا انو سقسمنا بیکول انہم چی یقینا منگال معکم دی تاسو مومنانو سریو منافق منافقت چه سرگند شی نو اگر بیادا سے شرمندی نو دا مومنان اللہ تعالی وی بیا پدی وقت کی یو بلتوی اهؤلاء الذین دا منافقان آغا خلق دی چه مونگ تبی دیر پرجوش و زوردار قسمونا کول چه انی لمعکم مونگ تاسو سریو، دا خو مونگ سر ندی، دا خو بلچا سرو. حبطت اعمالهم نزائع شوی بوی اعمال دی دوی، فاصبحوا خاسرینا پس دوی بگرزی دلیوی تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا او مومنانو من یرتد منکم آغا سوک چی مرتد کڑیشی منکم دیتا سنا واپس کڑیشی دیتا سنا عن دینه دی خپل دین اسلامنا، فسوف یأتی اللہ بقوم نشدید چی اللہ تعالی برات للو کی پیودا سے قوم باندے، یحبهم چی دوی چی اللہ بمحبت کئی دی دوی سرا و یحبونہو او دوی بمحبت کئی دی اللہ سرا. اللہ وی آغا مومنان چی مرتد شی، مرتد آغا مومن توی چی ایمان پریگ دی او پا کفر کے شامل شی معاذ اللہ، وی خو مسلمان خلار شی کلمہ دی کفر ہوئی پا کفر کے داخل شی، نو دا دے اصلی کافر او پیدائشی کافر نڈر خطرناک بھی. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی وی اصلی کافر یعنی پیدائشی کافر چھ دے مورو دے پلارا پیدا شوی کافر بھی، دغا پیدائشی کافر چھ سمر نیک اعمال کئی، خیراتونا کئی، صدقی کئی، خیگڑی کئی، احسانات کئی، دا دے طولو نیکو اعمال و ثوابونا خدای پاک ورطا محفوظ کی و ذخیرے کی. پنزوش پیت کالا بعد چه دے اسلام راوڑی آغا ذخیرہ شوی نیک اعمال ثواب خدای پاک پا یو ورز ورکی، خدای ورطا ساتلی وی، آخر خاتمه پر انتظار وی چه کل آخر خاتمه برابر شی دا دے طول عمر دے نیکو اعمال و ثوابونا پا یو زی ورکی پیدائشی کافر. او سوک چه معاذ اللہ مرتد شی 50 کالی پا اسلام کی تیر کری، نو سمر منزونه بی کری، سمر روزی بی ساتلی، سمر نیک اعمال بی کری، و چنن مرتد شو
او بل ورځ بیا د مسلمان شو، ارتداد نه واپس راغی، نو دی مسلمان ته هغه 500 کالو چې څومره نیک اعمال یې هغه خاورو سره خاوري شي، هغه الله نه ورته واپس کوي. پیدایشي کافر ته واپس کوي خو مرتد ته نه واپس کوي. نو ارتداد دا د کفر نم خطرناک ده. نو الله تعالی فرمایي که مؤمنان داسې شي چې مرتد شي دین پرېږدي، نو الله تعالی فرمایي د ما د وسه خو پوره ده چې د دوی په ځای به زه یو بل قوم راولم، او هغه به داسې قوم وي چې الله به دوی سره محبت کوي او دوی به الله سره محبت کوي. دا د صحابو جماعت ده. او بیا ازلتن علی المؤمنین، نرم دل بی رحم دل بی په مؤمنانو باندې. ازلتن، ازله جمع د ذلیل ده. ذلیل قرآن شریف کې په درې معناګانو راځي. په معنا د کمزوري سره راځي، په معنا د خوار او د رسوا سره راځي، او په معنا د نرم دل او نرم مزاج سره راځي. الله وی داسې قوم به پیدا کم چې مؤمنانو باندې به ډېر نرم دل وي، ډېر شفقت او مهرباني به ورباندې کوي. اعزت علی الکافرین، سختگیر به په کافرانو باندې، کافرانو سره به ډېر سخت اخلاق کوي. مؤمنانو ته به داسې نرم وي لکه اوبه، او کافرانو په خلاف به داسې سخت وي لکه کاڼی. الله وی داسې قوم به پیدا کړ. یجاهدون فی سبیل الله، چې جهادونه کوي په لار د الله کې. ولا یخافون لومة لائم، او نه یریږي له ملامتي د ملامتګر نه. که څومره دنیا ور باندې ملامتي اچوي، د چا د ملامتي پروا نه ساتي. یو خدای خوشحالي ټوله دنیا که خفه کېږي د چا پروا نه ساتي. دا د صحابو جماعت ده. ذالک فضل الله، دا مهرباني د الله دا، یؤتیه ورکوي هغه چاته من یشاء چې اراده یې وشي. والله الله تعالی واسع علیم، واسع قدرت ډېر لوی ده، علیم علم والا ده. انما ولیکم الله، بشکا اصل دوست او مرګره استاسو الله دا، ورسوله او رسول دی الله دا. والذین آمنوا، آغا کسان دی چې مؤمنان دی، او هغه مؤمنان الذین یقیمون الصلاة، چې قائموي المنځ کوي. ویؤتون الزکاة، او ورکون کې د زکات دی. وهم راکعون، یعنی وهم عابدون، دوی عبادت کون کی دی. الله وی د تاسو ملګری په نمبر اول کې الله دا، الله سره مرګرتیا کوه. دویم نمبر کې رسول الله دا صلی الله علیه وسلم، دیغه په سنتو باندې عمل کو. دریم نمبر باندې هغه مؤمنان دي چې منظم کوي، زکات هم ورکوي او باقاعده د خدای عبادت کوي. الله وی دې سره تعلق جوړ. ومن يتول الله ورسوله، چا چې مختاو کده الله نا، ورسوله او د رسول الله نا، والذین آمنوا او د مؤمنانو نا، فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتول الله، چا چې دوستی وکړه د الله سره، ورسوله د رسول الله سره، والذین آمنوا د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي. الله سره دوستی وکړه، تولی دوستی ته وایي. رسول الله سره دوستی وکړه، والذین آمنوا مؤمنانو سره وکړه. فإن حزب الله، بشکا جماعت او پارٹی دی اللہ تعالی هم الغالبون، دوی بغالب و کامیاب وی. اللہ وی دا دی ما حزب دا، حزب جماعت او پارٹی توی. اللہ وی دغه دی اللہ والا ڈل دا، او نتیجه بداوی چې دا با انشاءاللہ غالب رازی. دی بسر اوچتی او دی بسر فراز گرزی. اللهم صل علی سیدنا و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.